السلام علیکم کتونکو دی وخت کې موجود یم د سوات په سیمه چارباغ کې کتونکو سرنګي تاسو ته پته ده چې په ټول سوات کې د لاک ډاون سلسله شروع ده او په منګوري سمیت په ټول تحصیلونو بازارونه مکمل طور باندې بندي دکانونه بندي او قدرمنو پښتنو په بل طرف ته پولیس محکمه هغه ته چې دینو د اختیارات حواله دي او په ټول بازارونو کې ډیوټي کوي چې کم خلک د کورون راوزي بازارونو ته هغه گرفتاری او باقاعده تور تانې ته بوزي قدرمنو پښتنو هم په دې وخت کې په چارباغ بازار کې موجود یم سرنګي تاسو په فوټیج کې وکتل چې ټول بازار مکمل طور باندې کلیر راځي او پولیس محکمه د پولیس ځوانان د دې سره سره د ټریفیک کم اهلکار چې دي هغه په بازار کې ولاړلي او کم گاډي چې زی راځي هغه ورده او داغونه هم تاسو او پښتني کوي چې پس بحث باندې راوتی دي چرته روان دي قدرمنو پښتنو خدلته کې به زه د پولیس د محکمې سره د خبرو کوشش کوم چې دلته کې زه افیسرز وګورم داغه سره خبرې وکم او ټوټل معلومات او تفصيلات ترلاسه کم چې تاسو سره شیر شي راځي زموږ سره اوسئ کتونکو دی وخت کې زما سره ډي اس پی سرکل حبیب الله صاحب موجود دی دا غو سره خبرې کوم چې موږ تاسو ته سوال غواړي السلام علیکم جی وعلیکم السلام ډي اس پی صاحب حالات ګوري لاک ډاون چې دینو هغه جاری دی په ټول سوات کې بیا چارباغ خواځه خېله کې هم چارباغ بازار ته راغلي ګوري څه صورتحال پولیس ځوانان په څه طریقه ډیوټي کوي خلکو ته څه پیغام ورکوي بسم الله الرحمن الرحیم ډېر شکریا څنګه چې تاسو وینئ پولیس ځوانان الحمدلله جذبې نه قومي جذبه چې کم نه راغی نه سرشار دي په تور شپه راوتی لګیا دي او خپل قومي فریضه ادا کوي خلکو کې اویرنس کمې ده مونږ بار لګي په لوډ سپیکر وته اعلانونه کوو په گاډو باندې لوډ سپیکر لګولې د علاقې په لوډ سپیکرو کې اعلانونه وته کوم چې را مهرباني وکړئ د سټیمه پورې هغه سوشل تنهایی چې کم دا غي اختیار کوي د یو بل نه لريواله اختیار کوي چې دا کم وباره لوتی دا د دې وبا باندې قابو بیا مونږ شي بر وخت او ورست مخکې راغی نه چې یاره موږ ډېر زیات نقصان ته ورسو دا غي نه مخکې موږ په اوري تور باندې باندې قابو بیا مونږ شو او زموږ نقصان ونه شي ټول خلکو ته دا ریکوست کوم دا او سوال کوم دی ویني په ټي وی ګانو باندې کوم قومونو کوم ملکونو کې چې د حکومت د هدایتو چا پیروي نه کړی د حکومت په هدایتو چا عمل نه کړی نو الته دا غوا شرم ته ښکار دی چې یاره دا غو د مړو د خخول سوک نشته دی ته اوسه پور الحمدلله زموږ علاقه سیب ته او امید ساتم چې آینده هم سی پی تاسو غو خلک چې لګیا دي په دې کې کم په خلک لګیا دي په معاشره کې کار کوي نو چې کوم زموږ ناپوه خلک ته دا غو په کول زموږ ډیوټي دا ان شاء الله موږ په شریک باندې کوشش کوو الله نه دا امید ساتم چې موږ الله پامن کې ساتي السلام علیکم جی وعلیکم السلام اسچو صاحب سوال غواړي بازار مکمل طور باندې بند چارباغ بازار خلکو ته پیغام ورکول غواړي تاسو څه هدایت دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د کوم وبا د کوم اپات چې روان دي د دینه د بچاو لپاره کم احتیاطي تدابیر شې دي چې یاره د خلک مکمل د کورونه بار دي ناروزي روډونو ته د ناروزي د مومنت د کم کې چې دغه وبا نه او دغه اپات نه منګه بچو د دې لپاره زمونږ د افسرانو په کومه منګه سار د بانک سره باقاعده راوتی په لوډ سپیکرونو باندې منګه د خلکو ته اعلانونه کړی دي چې مهرباني وکړئ په خپل حال رحم په خپل وکړئ د دې دا داسې ولا علاج مرز دی د دې علاج صرف او صرف احتیاط ته کچري دا خلک داسې مومنت کوي داسې ګرځي نو دا زمونږ د حالات په خراب شي زه د خلکو ته دا ریکوست کوم چې مهرباني وکړئ د کورونو پر محدود شي چې الله پاک موږ د دې پته د دې وبانه بچو ساتي تاسو ته هدایت دي کم خلک چې روډون ته راوځي او سر کم خلک چې روډون ته راوځي هغه موږ باقاعده لول خو د خلکو ته موږ اعلانونه کوو چې مهرباني وکړئ د کورونو نه مروځي او چې بیا مروځي نو هغه بیا ځان سره سټاپ کوي چې دا نور خلک تیبرت لري چې کسان نسی چې لګ پرشر پروزي او به خلکو باندې اثر پروزي صدر صاحب دارته وای په خپل په بازار کې ولاړې د پولیسو سره تعاون کوي سوال غواړي څه پیغام ورکول غواړي بسم الله الرحمن الرحیم یاره جی پیغام خدا دی چې دا حالات لکه قتل پکار دي کنه وس دا وبا راغلي د الله د طرفه او من خامخا د خلک فیسبوکونه هم ګوري ټي وی ګان هم ګوري نو مهرباني دی وکي دا څنګه چې نن زموږ د چارباغ بازار بند دي دسی په اتفاق او دسی په اتفاق د کورونو نم نه راوځي نو موږ به ان شاء الله ماته ګورته پولیس هم کوشش کوي چې چو صاحب د ډي اس پی صاحب انتظامیه میډیا ول اسلام موږ ډیره شکریا ادا کوو ویس به درې مورز چې ته زموږ سره ګرځي اي سي چارباغ نو دسی موږ د خپل خلکو توایو د چارباغ د دې میډیا په وساتت باندې چې مهرباني وکړي د کورونو مروځي خپل بچی مرو باسي تاسو مرو
وځي ځکه چې دا شی چې کم دی دا د لاس میلا وهلو نه د دین لګي نو زمونږ د پښتانه رونه چې دي کم ځای ګڼې جدو راټولیږي نو مهرباني وکړئ په خپل کورونو کې کینئ که څه د ضروریات شیزونه مهرباني کوئ سیچو صاحب سره مې کانټیکټ نمبر شته زما هم شته اے سی صاحب هم شته که چاته څه ضرورت وي نو اینی ټایم موږ د میډیسن دوکان یو په بازار کې کلاو پرېښلی دی دې وجې که چا څه میډیسن پکاري نو موږ ستا ډېره شکریا ادا کوو ویس بھائی او نور دی الله خیر را پیښ کړي په دې ملک چې موږ خدای دې وبا نه خلاص کړي کتونکو هم دغه زاړه الفاظ چې د کورون نه مه راوځئ څلورمه پنځمه ورځ د ایس ایچ او صاحب د بازار د صدر د اسسټنټ کمشنر د آرمي د میجر د ډېر ټولو مشرانو هم دغه صرف دغه یو فریاد یو وینا د خلکو ته منت زاری ده چې د کور نه مه راوځئ قدرمنو پښتنو په دې کې هم فایده زمونږ د خویندو ده زمونږ د میاندو ده زمونږ د ماشومانو بچو ده زه کتونکو که چېرې دا وبا خوره شي ځکه یو مثال دی چې دا بیماری چې دا مونږ له کور ته څوک نه راوړي خو دا مونږ په خپل کور ته چې دی نو خپل ماشومانو ته رسوو کتونکو هم دغه پیغام دی نور بس نه یم ځکه 3 ورځې زمونږ په دې باندې زړه سقا شو خلکو ته وینا ده چې د کورون نه مه راوځي هم دغه پیغام دی او کم مسایل چې د حکومت په بحاف باندې دي که د وړو مسله هغه حل شوي ده اوس هم د دې لاکډاون د وجې نه نن هم چې دی چارباغ ته 900 تروړې وړه سرکاري را رسېدلي چاته هم څه مسلې د انتظامي زه ډېر زیات شکریا ادا کوم په دې باندې چې دغه کم مسایل چې دي هغه ختموي خو چې چاته هم مسلې کنټیکټ کولی شئ خو بغیر د ضرورته د کور نه مه راوځئ په دې کې زمونږ ستاسو زمونږ د خویندو میاندو زمونږ د بچو زمونږ د ماشومانو زمونږ د والدینو د دې فایده ده څونه شیر کولی شئ شیر کړئ دا پیغام خلکو ته چې هغه خلکو ته ورسي او د دې نه لږه فایده واخلي د یو بل پروګرام پورې خپل کوربه اسکرام ساتلي اجازت راکړئ د الله په امان